بسم الله الرحمن الرحیم. باب اول در حروف عاملہ و درو دو فصل اول در حروف عاملہ در اسم معنفن قسم است. خجمن پرون د عامل تعریف کړي او خپل معنی د عمل کوون کې اصطلاحي تعریف عامل هغه چاته ویل کیږي د چانه چې داسې ما د چا په وجه چې یو معنا حاصلېږي او هغه معنا به د اعراب تقاضا کوي، د رفع، د نصب، د جر، د جزم، ما به يتقوم معنى المقتضي للاعراب. څوک د عامل ډایرکټ تعریف کوي عامل چاته ویل کیږي ما يحدث هغه څوک چې پیدا کوي رفع، نصب، جزم، جر دته ویل کیږي عامل. عجیب عامل مجموع عوامل چې د سل دي سل معمولات دویش دي باغی کی عوامل سل عواملو کی دو سماعی دي دو معنوي دي او 98 چې دی هغه لفظي دي. عامل لفظي هغه عامل ته ویل کیږي چې عقل ادراک کوي تلفظ وکيږي. عامل معنوي چې عقل ادراک کوي او تلفظ وی نه کیږي. بهرحال عامل معنوي دو دي، یو ابتدا دا مبتدا او خبر کی عمل کی او یو خلو خالی کېدل دي مضارع د جوازم او نواسبونه به مضارع مرفوعي زبر الرش. 98 عوامل لفظي دي. عامل لفظي په دوه قسم دي، یو عامل لفظي سماعي دي، یو عامل لفظي قياسي دي. عامل لفظي قياسي ودي او عامل لفظي سماعي چې دي دا 91 دي. 42 حروف جر حروف عامله دي. ماول سماعي سودي 91 دا بدري قسم دي. حروف عامله دا 42 دي. اسماء عامله دا 22 دي. تو شو حروف عامله 41 دي 41 او دوی شدی به بګي اسماء عامله دي. تو شو 69 شو کنه ولکه ورانا مشمار کې څنګه خجی حروف عامله 41 او به دوم نمبر افعال عامله دي دا 28 دي. څو شو 69 شو 69 اسماء عامله 22 دي. صحیح کنه دا څو شو 91 شو 91 او و بده کی هغه قیاسی دي. نو څو شو 98 قیاسی کوم دي؟ فعل مطلق دي، فعل اسم فاعل دي، اسم مفعول دي، صفت مشبہہ، اسم مصدر دي، اسم مضاف دي او اسم تام دي. فعل مطلق فاعل طرف مفعول د نصب ور کوي به ور پسې اسم فاعل له د خپل فعل عمل کوي. نو کوم متعدی فاعل طرف مفعول د نصب او لازمی فاعل طرف اسم مفعول له فعل مجهول عمل کوي. صفت مشبہ د خپل فعل بشان عمل کوي خدا لازمی. اسم مصدرم فعل د کوم فعل هغه موافق عمل کوي لازمی دی کوم متعدی. او مضاف چې مضاف الیه تجر ور کوي او اسم تام چې د تمیز تناسب ور کوي. خجی
به حروف عامله ویلو کنه درې هر چی کتاب په طرز باندې دي د نومیر چې کم طرز ور کړی دی نومیر والا نو وی بدرې بابو کې به ذکر کو عوامل یو کې با حروف عامله بل کې با اسماء عامله او بل کې به افعال عامله به حروف عامله دو فصل کې ذکر کړی دي دویم کې افعال عامله دي خدریم کې اسماء عامله اول باب کې حروف عامله دویم کې افعال عامله او دریم کې اسماء عامله اول باب کې د حروف عامله بیان دي او حروف عامله چې دي کنه دا دو فصل کې ذکر کړي یو فصل کې دا حروف عامله بیان کړي چې هغه په اسم کې عمل کوي بل فصل کې دا حروف عامله بیان کړي چې هغه فعل کې عمل کوي په خبرو پیږو کنه اسم کې چې عمل کوي دا په دوه قسم دي یو هغه چې په مفرد کې عمل کوي او یو هغه چې هغه په مرکب کې عمل کوي یعنی په اس جمله کې مبتدا ته یو عمل ورکوي او خبر ته به بل عمل ورکوي لکه حروف مشبہ بالفعل ما ولا مشبہتین بلیس بہرحال عربی کی چکم عبارت دیغی کی نقشہ لگولی دا اگی وی لفظی و معنوی بے چکم لفظی دی بدری قسم دی حروف افعال اسماء حروف بدو قسم فعل کے عمل کی اسم کے عمل کی فعل کے چعمل کی دو دی ناسبہ و جازمہ اسم کے چعمل کی واغ مفرد کے عمل کی حروف جر دی و حروف ندا دی او دویم هغه چې په جمله کې عمل کې د درې دي مشبہ بالفعل لا نفي جنس ما ولا مشبہتين بليس مجموعي تور باندې حروف عامله وشو پنځه په اسم کې او دوه په فعل کې تاسو په دې پوه شئ به معمولات چې دي کنه معمولات صاحب د نومیر نه دي ذکر کړي معمولات دوه شتي ما تاسو ته شروع کی ویل په دې کې اته مرفوعات دي مبتدا خبر فاعل نائب فاعل او د حروف مشبہ بالفعل خبر او د ما ولا مشبہتين بل افعال ناقصه اسم ما ولا مشبہتين بليس اسم او دلای نفی جنس خبر منصوبات چې دي کنه غدولستی نو اتاو دولستو شل کم کم دي مفعول به دی مفعول مطلق دی مفعول له دی مفعول معه دی مفعول فيه دی پنځه شو کنه حال دی تمیز دی مستثنا ده څه شو اته او باقی هغه څلور حساب کوي حروف مشبہ بالفعل اسم افعال ناقصه خبر لا نفي جنس اسم او د ما ولا مشبہتين بليس خبر او دو مجرورات دي یو مضاف الیه ده یو هغه چې حرف جر به ور داخل وي مرحل وکي دیکھا باب اول در حروف عامله و درو دو فصل اسپدی کې دو فصل دي فصل اول در حروف عامله در اسم حروف عامله دي اب اسم کې عمل کوي وان پنج قسم استدی پنځه قسم دي حروف جاره حروف مشبہ بالفعل لا نفي جنس ما ولا مشبہتين بليس حروف ندا اول بګي حروف جاره را ته بیانې ملي شب جار چې د خپل معنا درخل او د تجار زکوي چې دام خپل فعل چې شبه فعل راکاږي خپل مدخول ته استلای تعریف حروف جاره دا حروف دي چې فعل ما الټه ویلو چې خپل مدخول راکاږي چاته راکاږي فعل صحیح دی که عام طور خلک هم دغه شان وي فعل راکاږي کله شبه فعل راکاږي
کله معنی فعل چا تخپل مدخول تا لکه مررت بزیدین کی مررت راخ کلو چا د زید تا مرور د زید یادوما به حروف جره دا ولستی باو من الى حتی خپل کتاب کی ذکر دیکھا تاسو د شعرم یادی باو تاو کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا في عن على حتى الى عمل د حروف جره سره د خپل مدخول تجر ور کین فصل اول د حروف عامله در اسم وان فن قسم است قسم اول حروف جر وان هفتد است دا ولستی با من الى حتى في لام رب واو قسم تاء قسم عن على كاف تشبيه منذ حاشا خلا عدا این حروف در اسم روان دا حروف په اسم راځي اخر د اسم را بجر کنند جر ور کوي اخر د اسم تا حجی چون المال لزید دګره کی خبري اهم دي دا به ذکر کو تعریف امر لو کو کہنا چې فعل شبه فعل معنی رکھا کی چاہتا خپل مدخول تا او فعل شبه فعل تبا متعلق وی لیکيږي او چاته چرکاږي کنه هغه تبا وی لیکيږي فعل شبه فعل دې تبا متعلق وی لیکيږي او چا باندې چې ور داخل شي کنه دې تبا متعلق وی لیکيږي خلک کوئی جاری مجرور متعلق شو به متعلق چې کنه دا څوک چرکاږي ما تستویل کله فعل وی مررتو بزید او کله شبه فعل وی لکه مثال به تور من زید قائم فی الدار قائمون یراخ کلو شبه فعل هم بیان کړ کنه تشین شبه فعل دی کنه مو اور شبه فعل اتشین دی اسم مصدر دی اسم فاعل دی اسم مفعول دی صفت مشبہ دا اسم تبذیل دی او اسم منصوب دی زید بغدادی منهم او دغشن اسم فعل دی او اتم نمبر اسم مبالغه دا اتو شبه فعل دی نو متعلق د جاری مجرور کر فعل وی مررت بزیدین چا پورې متعلق شوی دی مررتو پورې بزیدین متعلق دی مررتو هغه متعلق شو او کله دا متعلق شبه فعل وی زید قائم فی الدار چا پورې متعلق دی قائمون پورې شبه فعل دی او کله معنی فعل وی ما لزیدین چا پورې متعلق دی ما پورې ما کې معنی د فعل چا یصنع ودا تو شو دري او مؤول بشبه فعل کله متعلق هغه شی چې هغه شبه فعل معنی متأول وی تاویل کیږي لکه قران کې الله فرمایي هو الذی فی السماء الہ دا فی السماء چا پورې متعلق دی الہ پورې نو الہ چې او اسم جامد دی خدای کې د شبه فعل معنی د شبه فعل معنی پکې پراته ده الہ معنی ده معبود اسم مفعول ولا معنی پکې ده نو فعل شبه فعل معنی فعل او مؤول بشبه فعل باندې دا ضرور کېدل شي مخکې راځي دوم حروف مشبہ بالفعل وان ششست وليس حروف مشبہ بالفعل کی به وجه تسمیه بیان کو تعداد خپل کتاب کی ذکر دے او به عمل بیان کو
حروف مشبہ بالفعل هغه حروف ته ویل کیږي چې د فعل سره مشابهت وي. فعل سره مشابهت چې دی دا د درې وجو نه دی، لفظي دی، معنوي دی، عملی دی. لفظي دا حروف مشبہ بالفعل مبني بر فتحي څنګه چې ماضي ده، څنګه چې فعل ثلاثي رباعي خماسي دي راضي دغه شاندام راضي ان او ان ثلاثي كأن رباعي او لكن رباعي ليت ثلاثي او لعل رباعي. څنګه چې فعل ثلاثي رباعي راضي دغه شان دام راضي که خماسي کې مو وای. خجي عملی مشابهت څه دي؟ فعل بدو شینو داخليږي او تناسب یو طرفه فاعل تا بل تناسب مفعول تا دغه شاندام کوي. البته قوي عامل او قوي عامل اول طرف دویم تناسب ورکوي او دا کمزور عامل له دا باول تا نسب دویم طرف ورکوي. معنوي مشابهت څه دي؟ کتاب کې خپل ذکر ده. نو مشابهت لفظي مشته فعل سره، عملی مشته او معنوي ملا پرې خودلوخه. تعداد سود شپږ دي، دوا دریم عمل څه دي؟ جمله اسمیه باندې داخليږي، مبتدا ته نسب ورکی به خلق اسم د ان وی، خبر طرف ورکی به ورته خلق خبر د حروف مشبہ بالفعل واحد. دوم حروف مشبہ بالفعل وان شپږ دي، ان ان كأن لكن ليت لعل. ان حروف را اسمی باید منصوب دي، حروف و اسم بکار د چې منصوبي او خبره مرفوع وي. چون ان زیدا قائم، زید تو زید را اسم ان گوین وقائم را خبر ان. تبه لکه چې د قائمون کې همخ کې نه رفوا دا خو دي حروف ورنکړه بھئی دا ور رفع ور کوي نوې رفعه خبر جوړیږي په اسنادي جديده سره. اوس راځي هغه معنوي مشابهت نو بیان کړي کنه، نو هغه کتاب کې ذکر دی. ان او ان دا د تحقیق د بار راځي نه په معنا د حققتو سره دي، نفعل شو. کأن بمانا تشبهتو سرا فعل شو. لكن بمانا د استدرکتو سرا. لیت بمانا د تمنیتو، لعل بمانا د ترجیتو. برحال ان او ان فیده دائی چې دا خبر ثابتی خپل اسم ته تحقیقا، او کأن دا خبر مشابه کوي د اسم سره. کأن زید اسم مشابه کوي د خبر سره، کأن زیدن اسد. او لكن دا د یو غلطي ازاله کوي. جاءني زید کله شمر راغلی، ولكن امر لم يجي امر نه دی. او لیت دا حصول د خبر کوي اسم ته، تمنا د حصول د خبر کوي اسم د پاره. او لعل دا امید د حصول د خبر کوي اسم د پاره. په خبر بیګو کنه نوې بدن کې ان او ان حروف تحقیق است، وكأن حروف تشبيه، ولكن حروف استدراك، وليت حرف تمني، ولعل حرف ترجي. تاسو په شولې راځي یو څو خبرې دي اهم ادم به ذکر کو. هغه کې یو دا ده چې ان او ان کې څه فرق دی. نو دا ډېر اهم ده. تاسو ماته لږ بر وګورئ چې کوم مواضع د مفرد وی التبه اني کوم جمله داخل شي کنه په تعویل د مفرد یاړي، او کوم مواضع چې د جملې التبه اني نو لندو معنی ویل شي ان دا په جمله داخليږي، او ان دا په مفرد کې په جمله داخل شي په تعویل د مفرد یاړي.
بيد دول الزين إن دباردي أو دول الزين أن دباردي إن دبار سلور دول الزين دا قول لبس بإن رازيزة كما قول جملي قالت إن الملوك دور في تنبين بس چونکه جملين إن برازي ألا إن أولياء الله درم حيثون بس بإن رازي ذكاغا جملي اجلس حيث إن زيدا جالسا كم ذلك جزيد وناست إذن بس جملين إن بي جئتك إذ إن زيدا أمير بنزم لكلام بشروك بإن رازي إن الله غفور رحيم شفقم صفت بشروك بإن رازي مررت برجل إنه فاضل أو قسم نبص بإني ذكا مقسم وكم شيء قسم وخلل لكي كانت أغي جملينه لك والعصر لا قسم شو فكم شيء قسم خلل لكي كده سموه جواب قسم يادوما جواب قسم سي جملي نباغي إن ببي داخلي والعصر إن الإنسان لفي خسر أمرنا بصبا إن أكرم زيدا إنه فاضل كذا سلك إلت في أو إلت جملي يعني تعليل كي وجب يعني نهينا بس لا تضرب زيدا إنه عالم أما قبل لبارة إلت بيانية وذا جملة بيانية دول سم ندانا بس يا بني إن الله اصطفى لكم الدين توشو لس يولسم قال جب خبر من إلام داخل بي والله يعلم إنك لرسول الله أو ده موصول لبس وآتيناه من الكنوز ما موصول إن مفاد ذكا سل جملين وصد أن دبارم دول الزين دي كلاش فاعل واقيشي أن بوي بلغني أن زيدا قائما ذكا فاعل مفرد بتاويل مفرد يړي شكل مفعول واقيشي سمعت أن زيدا فاضلا كلاش مبتدا واقعي عندي أنك قائم بتاويل مفرد يړي مبتدا هو مفرد كلاش خبر واقعي اعتقادي أنه فاضل نائب فاعل واقعي النبوي أخبرني ما خبر راكله شوي دي أنك قائم بس أنك قائم نائب فاعل واقعي دي شپغم كلاش مضاف إليه وي فعلت هذا كراهة أنك قائم مضاف إليه مفرد بي تاويل مفرد به وړي ویږي کنه د باب د عالمانه پس ځکه مفعول به وي وعلموا انما غنمتم د باب ظننا پس اتم نمبر ځکه التم مفعول به ظننت انه فاضل لو نفس لو انهم امنوا لسم لولا نفس لولا انك منطلق الا نفس زيد غني ذكر الا نفس مستثنى مفرد إلا أنه شقي وربجر بس عجبت من أنك قائم ويش لي بي هذول الزين دي چدي کی ان چیدا مجرور بھی او بدول منصوب بھی او بدول سکی مجرور ہو ازیدا عربی عبارت وایو الفصل الأول في الحروف العاملة في الاسم الحروف العاملة في الاسم لها 5 أقسام دي بار بنزا أقسام دي الأول حروف الجر وهي 17 حرفا دا يولس حرف دي الباء
من الى حتى في لام رب واو قسم تا قسم عن على کافی تشبیه مذ منذ حاشا خلا او عدا بدسی صرف اسم ظاهر داخلی گی او ځینې داسې چې هغه بدواړو داخلي کی کله چې صرف په اسم ظاهر داخلي کې الاده ما تجر الاسم الظاهر والضمير كليهما على حد سواء چې بدواړو داخلي کې الاده فی دا علا دا عن دی من دی لام دی او دویم چې صرف په اسم ظاهر داخلي کی هغه حتا دا کاف دی واو قسم دی رب دا منذ دا حتا هو نشویلې تاسو بیږي کنه به کله کله ما چې دا زائدول شي پس د من عن او د بانا عمل ولنه خرابي مما خطيئاتهم اغرقوا عما قليل ور عن اولك من نبس بلکې عن نبس فبما ربنا بس مرغ رحمت من الله لنت لهم كما جمعها الشاعر في شعره باو تاو كاف لام واو منذ مثخلا ورب حاشا من عدا في أن على حتى إلى عملها هذه الحروف تدخل داخلي على الاسم فاسم وتجر آخره جر ورقي آخرته مثل الحمد لله رب العالمين. الحروف المشبهة بالفعل. القسم الثاني الحروف المشبهة بالفعل وهي 6 شبك إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. عملها عمل سره هذه الحروف التي تدخل على المبتدا والخبر مبتدا وخبر داخليږي ويسمى المبتدا واسمها مبتدا مسمى کیږي په اسم د حروف مشبهه بالفعل كما ان الخبر چې يسمى خبرها هغه مسمى کیږي خبرها په خبر معنی نفتنسب اسمها اسم د نسب ورکی وترفع خبرها خبر دې رفع ورکی مثل ان زيدا قائما. وعلم ان وان كلاهما وعلم بويش ان يقينا ان وان چې دواړه تحقیق د بار راضي ان الله على كل شيء قدير وكأن للتشبيه د بار راضي كأنك قد خلقت كما تشاء ولكن الاستدراك د بار راضي وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عليت تمني د بار راضي يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون لعل د ترجي د بار راضي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. تاسو به شولې بس به کو ټیم وختونو